کم دی نن یو بدبخته بچی چې کم نن هغه را لګېدلی دی خپل والدین یې قتل کړي دي. حالانکه په دنیا کې د ټولو نه زیات محبت کوونکي، د ټولو نه زیات مینه کوونکي، د انسان په درد باندې دردېدونکي دا ګورې مور او پلاري. د مور او پلار نه زیات محبت کوونکي ګورې په دې دنیا کې بل هېڅوک هم نه. او بیا هغه مور چې دې ظالم پې غذار کړی دی، هغه مور بیا هم وایي چې زما بچی ماشوم دی نه دی پوه شوی، زما بچي ته هېڅ مه وایي. نو د مینې د مور او د پلار هغه محبت خو لیکن د انسان د دې شیطان د وسوسې د وجې نه دومره حد درجې ته ورسېدو، د دغې د نافرمانۍ کې دومره حد درجې ته ورسېده چې دغه کې انسان د خپل مور او پلار هغه عظمت، د مور او پلار هغه مقام، د مور او پلار هغه عزت، هغه هر څه رستو کړل او هغه خپل نفساني خواهش په مخ کې کړ. حالانکه رسول الله مبارک ارشاد فرمایي مور او پلار دا د جنت 2 دروازې دي. انسان خوښه ده که ځان پې جنت ته داخلوي او خوښه یې ده که بس ځان دا دروازې ضایع کوي. نو د مور او پلار دعا ګوره انسان د فرش نه عرش ته اوچتوي، خو په شرط دی چې دعا یې واخلي او چې کوم یو ظالم داسې وکړي د دغه کې انسان دنیا هم خوار به یو آخرت پې هم خوار. حالانکه دغه د پلار او د مور جرم سو، د پلار او د مور صرف او صرف یو خبره دا وه چې په دغه ټایم کې د پلار وی ورته وي چې دغه د پبجي او دغه نور چې کوم څیزونه خرافات دي د دغه کې نه لغونته کې ځان سایډ ته وساته، چېرته موز او د سره، چېرته عباداتو سره، چېرته تلاوت طرف ته رجحان پیدا که. صرف د دغه کې وینا د وجې نه دا هلک راولګي د خپل مور او پلار یې قتل کړ. ډېر بدبخته بچی دی، ډېر بددعا انسان دی. الله تعالی په دربار کې به سباله پیشي وي، دغه مور او پلار به تپوس کوي چې الله زمونږ دا بچی مونږ خو د ده د اصلاح، زمونږ د ده د ښې او زمونږ د ده د فایدې دپاره یو خبره کړې وه، یو سوچ هم کړی و، الله د هغې کې په بدل کې زمونږ قتل کړو. لہذا یو ډېر د افسوس مقام دی، د خپلو بچو له لغونته کې دیني تربیت ورکول پکار دی. صدق الله العظیم.